بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو علم کې دا چې بل ورځ په افغانستان کې واقع یو دینی مدرسه چې هغه کې د الله رب العالمین دین بیانېږي او د الله کلام هغه زده کړې لپاره ماشومان چې کوم دی هلته ایډمیټ او داخلو هغې باندې د امریکې ډرون شوی دی او امریکې طرف نه هغې باندې بمباري شوې ده او د هغې په نتیجه کې 101 حفاظ اکرام هغه کسان چې هغه خپل سینې د الله رب العالمین د قرآن لپاره حاضر کړي وي چې زمونږ په دې سینه کې به نه ګانای نه بجانای نه به چې کوم دی نو فحاشي نه به اوریانۍ خبرې نه به دنیوي څه نور اسباب له موږ دونه ځای ورکوو، بلکې دا سینه موږ الله رب العالمین د کلام دپاره وقف کړي ده. هغو په مشکل 2-3 کاله کې په ځان باندې مشقت تیر کو، تکلیف تیر کو، یعنی هغو لږې تندې تېرې کړي او هغو چې کوم دی یخني او ګرمۍ ته ونه کتل او د هغې په بنیاد باندې هغه قرآن زده کړه، سینه یې هغې نه محفوظ شوه او سینه یې منور شوه. او په دغه موقع باندې یعنې 2-3 کاله پس یو سړی دومره مشقت بره کار وکړي او سټرګل او کوشش وکړي هغه ته نتیجه میلاویږي په دې دنیا کې یو عارضي نتیجه ورته موږ ویلی شو. هغه نتیجې په ورځ باندې هغو ته پټکي ووالی شو، یو امتیاز وایو، د هغې نه پس هغو ته سرټیفیکیټ میلاو شو، یعنی ایوارډ میلاو شو، یعنی ډګري میلاو شوه. هغه ډګري هغو واغسته او د هغې په نتیجه کې خوشحالي او حسرت موقع وه، وخت لمحه وه. او دغه موقع کې چې کله پروګرام اختتام ته رسي او دوی خپل کورونو طرف ته روانېږي او په دغه موقع باندې د امریکې ډرون په دې باندې کېږي او دغه 101 حفاظ چې خوشحالۍ نه روانو کورونو ته هغو جنت طرف ته روان شو، د هغو شهادتونه شو. یعنی ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د حیرت مقام دی او ډېر د تعجب مقام دی چې په دې دور کې هم ماشومان او ځوانان او تر دې چې تعلیمي ادارې دا محفوظ نه دي، یعنی په هغو باندې بمباري شوه. والدین په کور کې ناست دي، هغو دیګونه بخ کړي دي، خوشحالي ده، حسرت دی. هغو چې کوم دی نو هارون اغستی ماشوم به راځي هغه ته به اچو، ښکلو به مور او نیا دې ته ناست ماشوم به ښکلوم او زړه کې حسرت دی، خوشحالي ده، بې انتهایي خوشحالي ده. او په دغه موقع باندې هغه ته د هغه ماشومان هغه په تابوت کې راوړی کېږي او د وینو نه سره چې کوم دی راوړی کېږي. یعنی دا کم مقام دی. تاسو یو منټ دپاره دا سوچ کوئ چې که چېرې د ستاسو ماشوم وي او دغه شان د هغه دستاربندي وه، هغه ته ډګري میلاوې ده او تاسو په زړه کې کم د حسرت او د خوشحالۍ هغه کیفیت او هغه کیفیت مخې ته راولی او بیا ستاسو ماشوم تاسو ته په تابوت کې میلاوي. یعنی د دې ظلم چې څومره مذمت وشي هغه کم دی. یعنی مونږ دا خبره کوو چې زمونږ دپاره د APS، د ډمډوله، د لال مسجد او د افغانستان ماشومان دا یو دي. دا درې واړه چې کوم کارنامې شوي دي، درې واړه کوم سانحې شوي دا په تعلیمي اداره کې شوي، درې واړه تعلیمي ادارې. APS هم تعلیمي اداره وه، دغه شان د ډمډوله چې هم مدرسه هم تعلیمي اداره وه، هلته هم تعلیم ښودله کېدو، ایجوکیشن ښودله کېدو، د ملک او د قوم د مستقبل د آبادولو مراکزو ده. او په هغې کې هغه ځوانان تیارېدل چې هغوی د قوم لیډري به کوله، د قوم رهنمایي به کوله، د قوم مشري به یې کوله، د قوم تربیت به یې کوه، کردار سازي به یې کوله. د هغه ادارې او هغه اډې د تعلیم سازۍ او د کردار سازۍ هغه ونړول شي او په هغې کې چې کوم هغه زرخیز نسل و هغه تباه، هغه چې کوم دی نو شهید کړی شو، هغه چې کوم دی نابود کړی شو. د هغې مذمت کوو او سوشل میډیا باندې تمام زما ملګرو درخواست دی چې دې خلاف تاسو ویډیو بیانات ورکوئ، د دې خلاف تاسو لیکل وکئ، د دې خلاف ټرینډ جوړ کړئ، د دې خلاف آواز اوچت کړئ. الله رب العالمین به د دې